أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. سورة يونس 15 نمبر آیات تے. ما من شفیع الا من بعد اذنه. د سورة یونس دعوه ذکر شوی وه چې د قیامت په ورځ د الله نه څوک په زور خلاصول نشي کولی، نه فرشتې، نه پیغمبران، نه اولیاء، نه بزرگان. وکم من ملک فی السماوات والارض وکم من ملک فی السماوات لا یغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء ویرضى. سورہ نجم 53 نمبر آیات کے اللہ رد شفاعت قهری د فرشتو لګي چې په اسمانونو کې هیڅ یو فرشتي نشته چې خلق د الله نه خلاص کی. دلته کې دعوه ذکر شوه چې د الله د اجازت نه بغیر څوک د چا سفارش نشي کولی. نو قانون دا دی چې کله دعوه ذکر شي په هغې دلایل پکار دي، نو دعوه به مضبوطه شي. دلایل بیا په دوه قسمه دي، یو وحی دلیل دی، یو نقلی دلیل دی، او بل عقلی دلیل دی. نقلی دلیل دا دی چې د تیرو حالات په نقل کې ذکر شي، او عقلی دلیل دا دی چې ما ته وایي، تا ته وایي، هر چا ته وایي عقل استعمال کا، سوچ او فکر وکړه، تدبر وکړه. دلته کې عقلی دلیل دی، ما او تا ته وایي الله غزاد ته چې نور او سپوږمۍ پیدا کړې ده، بیا یې د سپوږمۍ لره په خپلو منزلونو باندې مقرر کړې ده چې تاسو خپل حساب او کلونه په هغې باندې معلوموئ. دا دلیل الله تعالی ما او تا ته د پوهې دپاره ځکه ذکر کو مسلمانانو چې الله په مخلوقاتو کې انسان لا د اشرف درجه ورکړې ده. حضرت انسان چې الله دنیا ته رالیږو، نو الله تعالی د دې انسان سره 18,000 ارواح رالیږلي دي چې د دې انسان د پاره دي. 18,000 مخلوقات، په دې کې 6,000 مخلوقات د هوا دي، 6,000 مخلوقات د وچوبې دي، او 6,000 مخلوقات د دریاب دي. واسې ځان له ګورئ، په هوا کې قسمه قسم مخلوقات دي که نه مرغۍ. دا ټوټل اقسام چې راجمع شي دا 6,000 هوایي مرغۍ دي، مخلوقات دي. داسې به کې هم شته چې موږ په خوب کې هم نه دي لیدلي، داسې شته چې موږ په تصویرونو کې لیدلي دي. او 6,000 ارواح الله دریابي پیدا کړي دي. په دریاب کې دا څومره مخلوقات تاسو ته راځي، دا 6,000 اقسام دي. او 6,000 الله په دې وچو پیدا کړي دي. په هغې کې ځنګلونو کې شرمخان، ماران، لړمانان، منظري، هاتیان چې څومره په دې وچو به تاسو ته ښکاري، د منګکانو، پیشوګانو، پیشوګو پورې دا ټول 6,000 مخلوقات. او ګوره مسلمانانو دا هر یو الله د دې انسان لپاره پیدا کړی، خو د دې ټولو کې درجه انسان له ورکړې ده. ما ته وایي، تا ته وایي، هر چا ته وایي نور ستا نه غټ دی، د الله مخلوق دی.
کم وخت نه چې پیدا شوی دی د الله د حکم تابع دی سپوږمۍ ستا نه غټه ده ستا په خدمت کې الله لګولې ده نو ما ته وایي تا ته وایي هر چا ته وایي ته هم د الله د حکم تابع یې دا لوی لوی مخلوقات ستا نه غټ دي او الله ستا نه لاندې پیدا کړي دي او دوی د الله خلاف نه کوي د الله د حکم تابع دي نو ای انسانه ته هم یو ذات پیدا کړی تاله په دې ټول باندې عزت تر کړی دی خپل مقام هیر نه کړي هو الذي الله غذات جعل الشمس ضیاء چې پیدا کړی دی انور ضیاء رڼا کوونکې والقمر نورا او سپوږمۍ پیدا کړی دا رڼا کوونکې ضیا کامل رڼا ته وایي چې په خپله پیدا شي نور هغې رڼا ته ویلی کېږي چې د بل نه حاصله شي سپوږمۍ له الله نور ورکړی دی او انور له الله ضیا ورکړې ده معلومه دا شوه چې په انور کې رڼا ذاتي ده او په سپوږمۍ کې رڼا د انور نه ده ما او تا ته د قرآن مجید د الله د نومونو د مختلفو وظایفو نور حاصلیږي دا حاصل شده دی دا رڼا چې کوم ده دې ته نور وایي دا نور د بل نه راځي د چا نه راځي الله نه راځي نو نور حاصل شده رڼا ته ویلی کېږي چې د بل نه حاصله شي او ماهرین ساینسدانان مې وایي دا سپوږمۍ د انور نه چارج کېږي کله چې په دې د انور رڼا لګي نو دا رڼا ورکوي دا ما ورته ته چې د 14مې دا سپوږمۍ ښکاري دا د انور نه چارج کېږي نو دې ته نور ذکر کړو نو رڼاګانې دوه دي خو ضیا ذاتي رڼا ته وایي او نور حاصل شده رڼا ته وایي وقدره او اندازه کړي دا د سپوږمۍ لره منازلو په خپلو ځایونو باندې سپوږمۍ له الله منزلونه مقرر کړي دي مونږ وایو د اولې ده د دویمې ده د درېیمې ده حتی د 14مې ده نو چې 28مې ته ورسي نو 2 ورځې غیب شي نو بیا په 1 تاریخ بیا راوخي قمري میاشت 28 نه سیوا کېږي دا الله تقسیم کړي ده څه دپاره لتعلموا عدد السنین دې دپاره چې تاسو معلوم کړئ شمار د کلونو والحساب او د حساب د شپو د ورځو نو ګورې مسلمانانو دا دنیا د انور نه چاپېره چورلي په 365 ورځو کې نو په دې باندې مونږ کال معلومو بیا دا دنیا داسې چورلي نو دا د کال حساب وي چې داسې چورلي دا د شپې او د ورځې حساب وي نو کله چې دا انور راخېږي دا سپوږمۍ چې راخېږي نو په دې باندې مونږ ځان له د ورځو حساب کوو نن د دویمې ده نن د درېیمې ده په دې مونږ ځان له دا حسابونه کوو دا یې چا له پیدا کړي دي دومره مخلوقات دي چې انور د دې دنیا نه په کروڑونو هزار چنده غټ دی تاله پیدا کړی دی ما خلق الله ذالک ندی پیدا کړی الله دا الا بالحق مگر د پاره د ښکارا کولو د حق څه ته وایي حدیث شریف کې راځي نبی رسول الله فرمایي وای الله تعالی فرمایي انا کنز مخفیه زپټه خزانه ما وی چې زه او پیژندلی شم نو ما مخلوقات پیدا نو دا څومره چې مخلوقات دي د الله تعالی حق ذات ته الله د خپل څرګندونې دپاره مخلوقات پیدا کړل چې الله وپېژندلی شي نو چې مونږ مثال په طور باندې نوره سپوږمۍ ته په باټو باندې ګورو او الله ته مونږ ته نه ښکاري شپه ورځ ته مونږ ګورو چې دا څوک راولي او مونږ د دې نه الله نشو معلومولی نو په ما او تا او په ځناور کې څه فرق شو دا ټول شپه ورځ چې راځي دا د یو ذات د حکم لاندې دی مونږ ته معلومیږي چې دا یو ذات موجود دی هغه حق ذات دی نو کافر هر څه ګوري ویني خو بیا هم وایي بس شپه دا ورځ ده دهریه وایي دا د ځانه دا شپه ورځ راځي دا څوک چلی را چلی نه نو ذالک الا بالحق دې مگر د پاره د ښکارا کولو د حق یفصل الآیات په تفصیل بیانو نخې لقوم اغه قوم د پاره علمون چې دیو فویږي
ان فی اختلاف اللیل یقینا پتلو راتلو د شپې کې و نهار او د ورځ کې وما باغس کې خلق الله چې پیدا کړی دی الله فی السماوات پاسمانونو کې والارض او فزمک کې لآیات خامخ نخدی لقوم داغ قوم دفار یتقون چیریگی دلانا ان الذين يقينا اغكسان لا يرجونا جمید نساتی یریگینا لقاءنا د ملاقات زمنا ورضو او دیو خوشالوی بالحیات الدنیا فجوند دنیا باندې وتمعنوا بها او دیو مطمئن وی په دې ژوند د دنیا باندې کاوفی اور سوچو سحر شي ماخام شي انسان د خپل ډیوټي او د مزدوري او د ټاټکی او د گاډي او د گاډي د پاره سکند په سکند په ټیم پاسي خو در رب کریم حکم دې سحر دل پانه سي دو خو چې نه وجي شي او د دکان او د دفتر په نا وخت شي نو ارزه په سر راغستې به په ما نا وخت شو او سحر مانځه دا ولې دې په ژوند د دنیا باندې مطمئن ده د الله د ملاقات امید نه ساتي دا نو چې د خپل رب سره یو ورځ میلاوي که ما سره به حساب کتاب کوي الله خلقو ته زورن اور کې تخویف ته ان الذين بشکا کسان لا يرجون لقاءنا چې نه یریږي د ملاقات زمونږ ورضو دیو خوشاله دی بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا باندې او د ژوند د دنیا و اسباب دي په خزه باندې خوشاله وي په بچو خوشاله وي په کاروبار باندې خوشاله وي په پټه او په کټي باندې خوشاله وي بینک بیلنس باندې خوشاله وي لارې موټر باندې خوشاله وي په سارو او پسرو باندې خوشاله وي دل خپ ټیمزي خدا الله بندګۍ را پټیم پا نسیدو نو دې په ژوند د دنیا خوشاله دي وتمعنوا بها او دې مطمئن وي پاغه باندې والذین او آغا کسان هم عن آیاتنا چی زمون د نخونا غافلون دیو بے خبر دی اولائکا دا کسان مأواهم النار زید دوی ور دے بما کانو یکسبون پدے سبب چی دیو کول ان الذین بیشکا کسان آمنو چی مانون راوڑی دی وعملوا الصالحات وعملنا كينيك يهديهم روان بكي دولرام وبرسي دولرا ربهم رب دذي بإيمانهم فسبب ديمان نخبل باندين تجري بهيغي من تحتهم الأنهار لاندې د ونو داغین لاندې د بنگلو د دوینا الانهار نهرنا پکم ځکه فی جنات النعیم په جنت د نعمتون والا کې دعواهم دعوت دوی برابرنا د دوی فیا پدې کې سبحانك فاکد تعالی اللهم یا الله وتحیتهم او ډالۍ به د دوی یو بل فیها پدې جنتونو کې سلام د سلامتیا وآخر دعواهم او آخرنی را بلل بددوی وی ان الحمد لله صفتنا د خدای توب دیوی خاص الله لرا رب العالمین چې رب د مخلوقات ده د الله یاد او ذکر دومره بهترین چیز ده چې په جنت کې هم الله خپل بندگان لور کوي په جنت کې هم انسان وی الحمدلله سبحانك اللهم دا د جنت تذکری هم په دنیا کې یوازې د الله ذکر نه ده جنتیان په جنت کې هم د الله ذکر کوي واخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي الله ذات